اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف د یو نوې ویډیو سره او یو ډېر کامن ټاپک دی چې موږ یې اکثر د سهار نه تر ماښامه ډیفرنٹ خلک په کورونو کې موري، موږ کلینیک کې مورو سر درد چې راځي زما سر خوږیږي. نو د دې باره کې موږ د خلکو بالکل څه کانسپټ نشته چې یاره د سر درد وجې څه دي، او چې بس سر خوږیږي نو په پیناډال ګولو باندې ورځو یا په سرو پالتې ګولو باندې یا په شنو پالتو یا په ودي پالتو یا څوک ستنې وایي څوک څه کوو. خو بیسیکلي سر درد باندې ځان لږ پویول لازم پکار دي، ځکه چې زیات وجې د دې داسې دي چې د هغې علاج ونه شي نو هغه سر درد به ښه کېږي نه، بلکې هغه به بیا بیا راځي. نو سر درد یو چې کوم مین خبره ده نو هغې ته موږ وو پرایمري هیډیک دا دی چې زیاتتر اکثر د بنده سر خوږ شي، د هغې شاته څه وجه هم ني یا د هغې شاته څه ریزن هم غټ ني، خو د هغه سر هسې خوږ شي، یو مسکولر پین هغه ته وشي یا نرف سټیمولیشن د هغه وشي. نو دغه ځای کې که صرف ساده پیناډال بنده استعمال کړي یا بل هم یو پین کیلر استعمال کړي د سر درد لپاره نو دا څه خبره نه ده. بیا د سر درد یو بله وجه ډیهایډریشن ده. اکثر که تاسو وګورئ نو په بنده چې خوله کله د بنده نه ډېره وځي نو په ده باندې سر درد راشي. اوس دغه سر درد د خولې والا سر درد چې کوم دی دا صرف پیناډال سره به نه امپروو کېږي، دې سره او آر ایس کل یا نور فلویډ بس کل یا په اوبو کې مالګه چیني مکس کول، او آر ایس ډفرنٹ سیزونه دي، هغې سکل لازمي دي. او که بنده ډېر حد پورې خرابي، ډېرې زیاتې خولې تیوتي او پوره وجود یې خوږېږي نو بیا هغې ته آی وي فلویډ انفیوژن لګول، مطلب ډفرنٹ ډریپونه لګول، بیا د هغې دپاره دغه علاج دی. بیا یو سر درد دی چې زمونږ په عامه ژبه کې ورته موږ نیم سیری وو او موږ ورته میګرین وو، میګرین هیډیک دی. نو د میګرین هیډیک ټیپیکل سیمټمز دا دي چې دا یو سایډ د مخ به تاله خوږی، صرف سر نه بلکې د دې تندي نه چې شروع شي نو په داسې باندې دا مخ ورسره ټول خوږېږي. د دې نه علاوه په اټیک په دوران کې باندې به تا باندې رڼا هم بده لګي، فوټوفوبیا به درته کېږي، په تا باندې به شور هم بد لګي، او بنده کوشش په دغه اټیک دوران کې دا کوي چې دی چېرته ما ځان سایډ ته کړی وي او تیاره کې پروت وی. نو دا د میګرین ټیپیکل سیمټمز دي. اکثر په خلکو باندې الټی ولګي او زیاتتر خلک دي کې الټو سره ریکور هم شي، د الټو نه بعد د هغه طبیعت هم ښه شي، خو تیارې طرف ته زور کول، د رڼا په بنده باندې بد شور بد لګېدل او سر درد دا ټیپیکل میګرین دی. نو د دې بیا خپل علاج دی. نن زه د علاج باره کې نه ځم ځکه چې دا ډېرې بیماریانې دي، زه صرف تاسو پویوم چې که تاسو ته یا په کور کې بل چاته هم سر درد کېږي چې کم سے کم تاسو ته لږه ډېره پته ولګي چې دا عام سر درد نه دی، دا څه خاص بیماري ده او د دې علاج کول دي. بیا ساینس هیډیک دی. زمونږ په دې سر کې څلور سوري داسې دي چې هغه ډرینیج سیسټم دی زمونږ، هغه پوزې ته ډرین کېږي، هغې ته موږ ساینوسایټس وو. او یا عامه ژبه کې تاسو که وګورئ یا تاسو هر چا لړ شي نو هغه تا ته به وایي چې ستا په سر باندې نزله اوچه شوې ده. دا نزله اوچېدل بیسیکلي ساینوسایټس دی. دا څلور هولز دي په فیس کې دي، دې ایریا کې دي چې هغه ستاسو بیسیکلي دا پس یا هر څه چې جوړېږي نو هغه ډرین کوي پوزې ته. نو که د هغې بلاکیج وشي نو هغې ته ساینوسایټس وایي. او د دې یو ټیپیکل خبره تاسو ته دا وکړم چې دې ته آفس هیډیک هم وایي، دې ته مارنینګ هیډیک هم وایي. دا به زیاتتر په تاسو باندې په سهار کې راځي او څومره چې رس ښه کېږي او تاسو نور ته مخې ته کېږئ، ګرمۍ ته مخې ته کېږئ نو دا به ختمېږي. د دې یو بل ټیپیکل خبره دی چې زه کوم اکثر زه مریضانو ته وایم چې کله تاسو سجدې له ځئ په مونځ کې نو ستاسو سر به درنېږي، بلکې دا ځای به تاسو ته داسې فیل کېږي چې دا زما نه په ښکته باندې غورځېږي. نو دا ساینوسایټس دی. د دې بیا خپل ایکس رې کولی که ایکس رې نه وي نو د دې دپاره انټي بایوټیک هم اخیستلي، پین کیلر هم اخیستلي، نو دا د ډاکټر د مشورې نه بعد کول دي. بیا یو سر درد کېږي په بلډ پریشر کې. بلډ پریشر اکثر خلکو سیوا کېږي او څه خو پاخه مریضان دي موږ ته پته نشته، خو د بلډ پریشر هم یو سر درد دي او هغه زیاتتر په دې سړی باندې زه خلکو ته وایم چې زموږ دا کوم سټ ایریا ده، دا شاته د سر ایریا ده، ورسره دا نیک ایریا ده، نو دا ټیپیکل چې کوم دی دا د بلډ پریشر درد دي. بیا یو دی ټینشن هیډیک. بعض خلکو ته په ټینشن کې سټرس سره یا خفګان سره هم هیډیک راځي. نو هغه درد چې کوم دی هغه ټیپیکل دی او پټای په شکل کې تاسو د سر نه ګیر چاپېره والی چې هغه به ټینشن هیډیک به د دې ځای نه شروع کېږي او مکمل ستاسو دا ګیر چاپېره سر به رانیسي. نو دغه ټینشن هیډیک دی. د هغې دپاره بیا خپل مطلب انټي ډیپریسنټ اخیستل دي یا نور چې کوم میډیسنز دي نو هغه اخیستل دي. بیا کلسټر هیډیک یو ډېر کامن هیډیک خو نه دی، خو دا یو خاص سر درد دی چې په کلسټر کې راځي، دا د ډېر شارټ ټایم دپاره راځي، دا په اټیک کې راځي او دې پې سره به ټیپیکل ستاسو د پوزې نه اوبه راتلل، راینوریا، د سترګو نه اوبه راتلل، ټیرینګ او سویټینګ، والا دا درې څیزونه او دا به د سترګې ګیر چاپېره ایګزیکټلي به په دې باندې راځي چې دا به د سترګې ګیر چاپېره راځي. دا ډېر زیات تیز درد دي او دې سره د پوزې نه اوبه راتلل، د سترګو نه اوښکې راتلل او خولې راتلل کېږي.
دې ته کلسټر هډیک وایي. د دې علاج مکمل د ټولو هډیکس نه ډیفرنٹ دی. دې کې موږ اکسیجن ورکوو. نو زما په خیال که داسې ټایپ سیمټمز تاسو ته کېږي نو ډاکټر له لازمي لړ شئ چې هغه ووایي چې دا کم سر درد دی. او اخر کې یو غټ سر درد ورته ویلی شي، خطرناک سر درد چې کوم دی هغه د برین ټیومر دی. که ستاسو په سر کې رسولای ډیفرنٹ قسمه رسولای دي چې هغه خود په سر کې ستا دومره هم سیوا پیدا کېږي وړوکی، نو هغې سره به در باندې درد راځي. هغه درد د برداشت نه بهر درد دی. هغه درد کې مریض بالکل دیوال سر خپل را بغی او هغه درد سلولی داسې نه چې هغه باندې دا ګنې ناڅاپه به راشي. چونکې رسولی دا چې څومره غټېږي او څومره ټایم تېرېږي نو سر درد به د هغې کس سیوا کېږي. خو هغې سره سره په دغه مریض ته نور هم سیمټمز وي. هغه رسولی هغې ستا کومه ایریا هم د دماغو ونیسله نو هغه ایریا کې به کمزوري او مسایل راځي. نو زما په خیال دا مین وجوهاتو د سر درد او د دې نه بعد به تاسو ته کم سے کم چې کله به تاسو سر درد راځي نو دا به درته پته لګي چې یاره دا خو آیا یو پرایمري هډیک دی، هسې د ټایم دپاره شوی دی، زه به پین کیلر واچم خو به شم که نه دا نور دردونه دي، دا یا میګرین دی یا ساینس هډیک دی یا هایپرټینشن دی یا کلسټر هډیک دی یا ټینشن هډیک دی یا برین ټیومر دی، هر څه چې دي نو د دې په وجوهاتو د دې خبرونه به انشاءالله د دې ویډیو نه تاسو ته سبا تاسو ته یا که ستاسو په فیملي کې یا په سراونډینګ کې چاته هم سر درد کېږي نو کم سے کم تاسو به د دې قابل یئ چې یاره دا ډاکټر له بوتلل دي او که نه دي بوتلل. د نن دپاره دا ډېره وه. د الله په امان.